السلام علیکم ملګرو. سهیل افریدي د اډیاله جیل ته د تلو نه انکار کړی دی. سهیل افریدي چې کم پرون عمران خان سره د ملاقات ورځ وه په هغې کې ملاقات نه دی شوی، نو سهیل افریدي ویلي چې نن ورځ زما اډیاله جیل ته د راتلو اخرنۍ ورځ وه. نن نه پس به زه اډیاله جیل ته عمران خان سره ملاقات ته نه راځم او هله به ملاقات راځم چې کله د حکومت ماله په خپله کال وکړي چې راشه د ستا د تاریخ ورځ ده یا ستا د ملاقات ورځ ده. اوس سهیل افریدي دا بیان ولې جاري کړی دی؟ پرون د منګل پر ورځ او د جمعرات پر ورځ دا دوه ورځې عمران خان سره د ملاقاتونو ورځ وي چې پرون یو ځل بیا د عمران خان سره دغه د خویندو او د سهیل افریدي ملاقات نه ده شوی. سهیل افریدي هم تللی او د دغې ملاقات نه پس سهیل افریدي پریس کانفرنس کړی دی. سهیل افریدي په خپل پریس کانفرنس کې ویلي دي چې ما سره نن د 3 ججز آرډر دی، د دې آرډر مطابق زه راغلی یم او زما عمران خان سره ملاقات دی. خدای ملاقات ته زه پرې نه ښودم او هر کله چې کله زموږ ملاقات وي نو موږ ځان سره د آرډر د کم د ججز آرډر دی هغه راوړو، خو همیشه دی د آرډر چې کم د ججز آرډرز دی هغه دی ډسبین له غورځوي، د ججز آرډر دی کوړهدان ته غورځوي، د ججز د آرډر اړو څه حیثیت پاتې نه دی. نو په دې باندې وایي د پی ټي آی وکیلان چې کوم دي توهین عدالت کیس هم کړی دی چې د هغې سنوي وایي هم نه کېږي چې موږ ټول آئیني او قانوني لاره اختیارو او زموږ سنوي نه کېږي یا موږ له مطلب موږ له ریلیف نه ملاویږي نو بیا او موږ سره داسې قسم سلوک کېږي نو دا هم زموږ آئیني حق دی چې موږ یو پرامن احتجاج وکړو. نو اوس به موږ پرامن احتجاج باقاعده شروع کوو عمران خان سره ملاقاتونو دپاره او د عمران خان د رهایي دپاره. او موږ ته دا محسوس کیږي چې ججز مجبور دي. نو چې ججز مجبور دي د عدالتونه بند کی، بیا عدالتونو کې سره ناشته چې دای مجبور دي پارلیمنت ته بند کی، ځکه په پارلیمنت کې فارم 47 والا وزیر اعظم ناشته نو پارلیمنت ته بند کی او چې ټول ادارې د چټۍ په تمه باندې دي چې ادارې ته به چټۍ راځي نو به فیصله کوي، نو دا ټول ادارې دې بند شي چې دا ادارې په چټۍ باندې چلی په چټ باندې چلی نو دا ټول ادارې دې بند کړل شي او دا عوام چې کم دي د دای په ټیکس باندې دا ټول ادارې چلی نو چې عوامو د ټیکس په پیسو باندې تاسو تنخواګان یا خلک د عوامو په ټیکس باندې تاسو پیسې مطلب مزې کوي نو بیا تاسو چې عوام ته ریلیف نه ورکوي نو بیا تاسو د عہدو د تاسو د دې ادارو څه مطلب دی؟ پاکستان کې نوې مزدوري شته دی، مزدور دپاره مزدوري نشته، بزنسمین دپاره بزنس نشته، مزدور جاړي، بزنسمین جاړي، سټوډنټ جاړي، تاسو هر څه تباه کړي دي او تاسو مطلب ټول سیستم چې کوم دی تاسو خپل هم د دې خبرې اعتراف کړی چې سیستم کولیپ شوی دی، نو بیا ولې تاسو استعفا نه اخلئ؟ سهیل افریدي د اډیاله جیل مخې په پریس کانفرنس کې ډېرې سپینې ډېرې سپورې خبرې کړې دي اسټابلیشمنټ ته او حکومت ته چې تاسو ولې په کرسو باندې ناست چې تاسو عوامو ته ریلیف نشئ ورکولی، بزنسمین په پاکستان کې جاړي، مزدور جاړي، سټوډنټ جاړي، تاسو پکې چاله ریلیف نشئ ورکولی نو بیا ولې او چې تاسو ادارې کومې دي هغې د چټ په تمه باندې وي، د چټۍ په تمه باندې وي، تاسو مطلب خپله فیصلې په خپله نشئ سناولی نو بیا ولې آئین چې کوم دی زموږ حق ته چې موږ اوس احتجاج شروع کړو. سهیل افریدي ویلي دي چې زه به اوس اډیاله جیل ته نه راځم او زه به اوس دی مجبوروم دی به ما پسې ټلیفون کوي چې راشه د ستا د ملاقات ورځ ده. نو په دې وجه باندې سهیل افریدي ویلي چې زه به بس دی اډیاله جیل ته عمران خان سره ملاقات ته نه راځم، هله به راځم چې دی ما پسې کال وکړي چې راشه د ستا د ملاقات ورځ ده. نو آیا اوس په سهیل افریدي داسې سسټې پوجتی چې حکومت په مجبوره کېږي او د سهیل افریدي به عمران خان سره ملاقات کوي؟ نو دا به راتلونکي وخت کې پته لګي. په دې ویډیو کې د اپډیټ ډېره زیاته مننه. والسلام.